أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى آخر الآية. ورو دلته کې الله تعالی بني اسرائیل ته یو بل نعمت ذکر کوي او هغه نعمت دا دی چې الله تعالی فرمایي چې موږ تاسو نه وعده واغسته کوی تور چې کوم غرو نو هم د پاسه تاسو د سره اوچت کو او بیا تاسو د هغې نه بعد چې دی نو وی چې موږ په تورات باندې عمل کوو بیا د هغې نه بعد تاسو واپس خپله وعده ماته کړه خو الله تعالی تاسو ته صبر وکړو یک دمې د عذاب در نه کړو نو دا هم د الله تعالی یو نعمت دی چې ګوره تاسو وعدې وکړې او خپلې وعدې ماتې کړې خو الله تعالی تاسو یک دم راونه نیولې بلکې صبر یې درته وکړو نو دا هم د الله تعالی یو نعمت دی. اوس د دې آیات مطلب الله تعالی فرمایي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور چې کله موږ ستاسو نه وعده واخیسته او کوی تور موږ ستاسو د پاسه داسې راوچت کړو. نو علما وایي چې یو د دې میثاق د دې وعدې نه مطلب دا دی چې الله تعالی د دوی نه وعده اخیستې وه چې تاسو په تورات باندې عمل کوئ او دوی ورسره منلي وو چې بلکل موږ په تورات باندې عمل کوو خو بیا دوی په دې تورات باندې عمل نه کوو نو الله تعالی پرې دا غر چې دی نو جبرائیل علیه السلام راپورته کړو او دې که عمل نه کوو نو دا د باندې درجه نو دوی وته بالکل موږ به عمل کوو خو د هغې نه بعد د خپله وعده بیا ماته کړه. یو مطلب دا دی. دویم دا دی چې الله تعالی په دې تورات کې د دې بني اسرائیل نه وعده اخیستې وه چې که چېرته کې نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ستاسو په زمانه کې راغی نو تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ. ډېر خلک داسې پاتې شوي وروسته بیا ایمان راوړی لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه چې دی نو دا اصل کې د یهودو یو لوی عالم وروسته بیا د ایمان راوړو. عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي چې په تورات کې موږ د پیغمبر علیه السلام صفتونه ډېر ښکاره واضح ویلي و چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی ځکه یهود په دې مدینه منوره کې آباد وو. عبدالله بن سلام وایي چې زه ورغلم او نبي علیه السلام سره خلک راجم وو وایي په هغه ټایم کې زما ټوکرۍ په سر وه د کجورو مې رابار کړې وې خو یې داسې مې په ګڼه کې وکتل نو دا پیغمبر علیه السلام یې ولیدو. نو عبدالله بن سلام وایي چې ما مې اولنی نظر پرېوت وایي زما په دې زړه کې راغله چې دا سړی چېرته کې ګورې دروغجن نه شي کېدی د ده چې دا کوم شکل مبارک دی د ده چې دا کوم حلیه مبارکه ده نو دی دروغجن نه شي کېدی. خو بیا زه ورنږدې شوم نو وایي د نبي علیه السلام هغه صفاتو ته مې سوچ کوو چې نبي علیه السلام دا صفت دی دا صفت دی هغه ټولې خبرې پکې موجود وي. وایي په هغه ټایم کې نبي علیه السلام چې دی کومې خبرې کولې نو هغه دا وي چې
یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلقو سلام عام کئی، واطعموا الطعام په خلقو باندې خوراک وخورئ، وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې تهجد کوئ چې خلک په هغه ټایم کې ویده وي، وصلوا الارحام، او صلې رحمي پالئ، د رشتهدارانو سره تعلق ساتئ. و بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې تدخلوا الجنة بسلام، په سلامتیا سره به جنت ته داخل شئ. نو عبدالله بن سلام و چې دا اوله خبرې وې چې ما ته اورېدلې وې. په دې وجې عبدالله بن سلام چې به کله بیا دا حدیث نقل کوو نو داسې به وي: انا عبدالله بن سلام قال عليه السلام افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، او كما قال عليه السلام. ټول په خسته سلام سلام یا. نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې وإذ أخذنا ميثاقكم، موږ وعده اخیستې وه ستاسو نه. نو د دې بني اسرائیل نه الله تعالی په تورات کې وعده اخیستې وه چې تاسو به پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړئ، او دوی خو وپېژندل چې دا پیغمبر په حق دی، خو د بغض د وجې نه، د عناد د وجې نه، او ډېرو خلکو دا وایي چې که موږ دې ومنو نو بیا زموږ مشري ختمېږي، نو ځکه یې نبي علیه الصلاة وسلام نه ومنو. نو دویم مطلب یې دا دی. دریم مطلب یې دا دی چې وإذ أخذنا ميثاقكم، چې کله موږ ستاسو نه وعده واخیسته، نو د دې مطلب دا دی چې کله حضرت موسی علیه السلام تورات راوړو د کوی تور نه، او دوی ورته ویل چې موږ له کتاب پکار دی. چې کله موسی علیه السلام تورات راوړو نو دوی انکار وکړو چې موږ خدا خبرې نه ومنو، موږ به د الله تعالی خبرې چې په خپله نه یې اورېدلې نو موږ یقین نه کوو. موسی علیه السلام د ځان سره بوتله، په هغه وریځ کې پټ کړه د ځان سره، د الله تعالی کلام یې واورېدو. نو د هغې نه بعد دوی وایي چې یاره وایي ټیک شو خبره منو. چې کله هغه وریځې ختمې شوې وایي یاره موږ خو په اوازونو یقین نه کوو، پر منې وایي دا د چا وه، موږ الله تعالی په ډاګه چې لیدلی نه یو ګورې موږ یقین نه کوو. نو چغه به جبرائیل علیه السلام ووایه، نو دوی مړه شوه. نو بیا راپاڅېده، ګوره الله تعالی ورسره څومره احسان و چې راپاڅېده. د هغې نه بعد ورته موسی علیه السلام وایي څنګه اوس په کتاب منئ؟ نو بیا مې موږ یې نه منو. نو الله تعالی چې کله دا غار راپورته کړو، نو علماو چې داسې پرې راپورته کړو چې دوی بالکل داسې ورته کتل په یوه سترګه باندې، وایي دوی ډایرکټ په سجده باندې پرېوتل، او دا سجده مو دوی داسې کږه وکړه، په دې سجده کې مو په یوه سترګه کتل چې دا غر خو راپورته دی. په دې وجې نه اوس هم چې یهودیان وایي سجده کوي نو یې کږې کوي، او دوی وایي چې زموږ د مشرانو توبه چې ده په دې کږه سجده کې قبول شوې وه. نو اوس هم چې دا یهود سجده کوي نو وایي دوی داسې په یو سترګه باندې او د بله سترګه یې بره کړې چې زموږ مشرانو هم دغه شان سجده کړې وه. نو الله تعالی ورته وایي زه معافي مې درته وکړه. نو الله تعالی دا غر چې دی نو دا راپورته کړو، ورفعنا فوقکم الطور، او راپورته کړو موږ په تاسو باندې کوی تور. تور اصل کې علما وایي چې هغه غر ته ویلی کېږي چې په هغې باندې ګیا موجوده یې هغې ته تور وایي، او چې عام غر وي نو هغې ته جبل وایي. خو دلته کې مطلب یا دا کوی تور دی چې موسی علیه السلام پکې د الله سره خبرې کړې وې، یا مطلق یو غر دی چې الله تعالی پرې راپورته کړی. بلکې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دوی مخې ته الله تعالی چې دی نو اور هغه راولېږو، او د دوی شاته الله تعالی دریاب راولېږو، او د پاسه کې دا غر و. نو دوی چې وکړه چې مخې ته اور دی، شاته دریاب دی، بله غر دی، وایي په دغه ټایم کې چې بلکل موږ خبرې کوو، په کتاب به عمل کوو. او چې کله دا غر واپس کېښودلی شو او دوی لږ وایي چې موږ په امان شو، موږ خبرې نه منو. الله تعالی بیا هم پرې एकदम راونني او صبر یې ورته وکړو. الله تعالی ورسره دا رحم معامله وکړه. نو دلته کې علما یو خبره ذکر کوي چې یاره په دین کې خو زبردستي نشته، نو څنګه الله تعالی په دې باندې غر چې دی نو راپورته کړو، ورته ویل چې خبره منئ که نه منئ. ځکه بل ځای کې راځي اکراه فی الدین، په دین کې زبردستي نشته. روح قرآن مجید یو داسې کتاب دی چې ګوره په دې شان نزول ته انسان سوچ کوي، د دې مخکې وروسته ته به سوچ کوي، نو ګورې الو په کتاب الله باندې پوهېږي. داسې نه ده چې انسان چې دی نو صرف لفظي ترجمه پیدا کړي او بس هغه ګوري او وایي چې زه په قرآن مجید باندې پوهېږم. چېرته هم داسې نشي کېدی، ځکه چې اوس دلته دې سره څه کوي؟ هلته کې الله تعالی وایي لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته. دلته کې الله تعالی وایي غره راپورته کړو، نو اوس به څه کوي؟ دلته کې به د دې پسې جواب تفاسیر ګوري د دې مطلب څه دی. نو علما د دې جواب کوي چې ګوره اصل کې د دې مطلب دا دی چې اکراه او زبردستی په اعمالو کې نشته، چې انسان داسې وکړي چې په عقیده کې زبردستی نشته، چې ته چاته یې په زور باندې چې کلمه ووایه مسلمان شه کنه بس لاړ. په عقیده کې زبردستی نشته،
او په اعمالو کې چې انسان یو ځل ایمان راوړو نو ولې بیا په هغه باندې زبردستي شته، اکرام شته. لکه هغې باندې دلیل پېښ کړی وی نبي علیه السلام چې دی فرمایي چې مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، چې تاسو خپل اولاد ته د لمونځ حکم کوئ چې 7 کالو ته ورسېږي. خو بیا نبي علیه السلام فرمایي واضربوهم وهم ابناء 10 سنین، چې 10 کالو ته ورسېږي نو بیا باقاعده وهئ. وایي ګوره دلته کې نبي علیه السلام ووایي چې عمل نه کوي نو بیا وهلی نه شي. نو زبردستي په دین کې شته، خو چې څوک عمل نه کوي. د دې وجې نه په دین اسلام کې چې کوم انسان العیاذ بالله مرتد شي، ایمان یې راوړی او بیا خپله عقیده پرېښوده، نو د ده سزا چې دی نو قتل دی. حکومتي وخت پرې وژني، ولې زموږ کار نه دی. دا زبردستي کول، دا مټ باندې څوک نه کول، دا د هر چا کار نه دی. د هغې وجه ده چې بیا معاشره خرابېږي. لکه هر سړی وایي چې زه به کار کوم او د دین خبره به زه په خلکو باندې منم او زه به زبردستي کوم، نو بیا معاشره خرابېږي. نو په دې لپاره خاص خلک وي چې هغه به دغه مټ باندې په لاس باندې به خلک منع کوي. نو دلته کې علما وایي چې ګوره د مرتد سزا چې قتل د معلومه شو چې د انسان عمل نه کوو نو زبردستي پرې کولی شي. یا دا څومره تعزیرات چې دي چې لاس په دې کړه کې دغه شان د یو څوک بدکاري وکړه، ګوړې ور وکړې، دا ټول سزاګانې دي. نو دا اقرار ده که چې یو سړي یو ځل کلمه ووایي نو د ایمان باندې پیدې راځي. پیدې دا اخلي چې ګوره دی په انسان سره زندګي تېروي، دی باندې غنیمت درته مینه کوي، ده ته الله تعالی جنت ورکوي، دی په دنیا سره ځي، په دنیا کې په سکون سره ژوند تېروي. دا څومره پیدې چې د اسلام نه اخلي. نو که بیا د اسلام خلاف کار کوو نو باقاعده ورته باندې زبردستي کولی کېږي، دې ته عملي کې اقرار کولی کېږي. نو تاسو په دې آیت باندې اوس پوه شئ چې ګوره الله تعالی وایي چې دا اکراه فی الدین، نو د هغې مطلب دا دی چې څوک په زور مسلمانولی نه شي. او دلته چې الله تعالی فرمایي چې ورفعنا فوقکم الطور، نو مطلب دا دی چې دوی کلمه ویلې وه مؤمنانو، نو چې بیا عمل نه کوو نو الله تعالی پرې زبردستي کړې وه او دا بیا جایز دي. د عمر رضی الله عنه په بهر کې یو سړي داسې یو خبرې روانې وې، نو یو سړي هسې داسې وي یاره حضرت عمر صاحب یې وایي د نبي علیه الصلاة والسلام دا کدو خوښ و، نبي علیه الصلاة والسلام به کدو خوښ و. حدیث کې راغلی دی چې په غوښه کې پخ شوی و، نو نبي علیه الصلاة والسلام په دې سالن کې چې دا کدو د حملې تېر راکاږوي خوړوي. نو یو سړي داسې داسې وي چې یاره زما دا کدو سره څه خوند دی. لکه اوس دا طبیعت خبره ده، که د انسان طبیعت نه مني نو لکه څه مسله نشته دی. ځکه چې نبي علیه السلام په دې کې پابندي نه ده کړې چې خامخا به تاسو خورئ او خامخا به ستاسو خوښي. او هسې د عشق او د محبت هغه تقاضا داسې ده چې د پیغمبر کوم شي خوښ دی بیا زموږ هم خوښ دی، خور بیا بس که هغه چې د هغه خوښ دی زموږ خوښ دی. نو که د انسان طبیعت نه مني نو ګناهګارېږي نه. نو چې دا خبره یې وکړه نو عمر رضی الله عنه ډېره بده ولګېده. وایي تاسو هغه یاره اوس وایي دا کدو نو زما سره خوښ نه. عمر رضی الله عنه ورته وویل پاسه او ته به لس ځله ورته وایي چې زما کدو خوښ دی، کدو مې خوښ دی، کنه بلکل دې به پرېږدم دې نه بیا ستا ته نه واهم چې د پیغمبر کوم شی نه دی خو ستا څنګه دی، چې دا خوښ دی ستا څنګه نه دی خوښ. دا د عمر صاحب یې ښه کړو. وایي دلته په دې سړي باندې دا زور ولې کړو؟ دا خبره ده چې یو ځل د ایمان راوړی دی نو ورته وایي چې اوس د اسلام لاندې به ښه مزیدار چلېږي، د عشق او د محبت ژوند به تېروي. نو دلته چې الله تعالی فرمایي ورفعنا فوقکم الطور، او موږ راوچت کړو په تاسو باندې کوهي طور. نو الله تعالی ورته خذوا ما آتیناکم بقوة، ونیسئ هغه څه چې موږ تاسو ته درکوو بقوة په مضبوطیا سره. مطلب دا دی چې په کوشش سره، په طاعت سره عمل پرې کوئ، په اختیار سره، په قوت سره. مطلب دا دی چې اخوا دې مه کوئ، ډار ګړې چې مه کوئ، صحیح بس دا کتاب باندې عمل وکړئ. واذکروا ما فیه، او یاد کړئ څه چې په دې کتاب کې دي. نو علماء دلته کې الله تعالی داسې ونه چې واحفظوا، چې تاسو دا تورات حفظ کړئ، بلکې الله تعالی واذکروا ما فیه، په دې کې سوچ وکړئ، د دې تورات کې سوچ وکړئ. نو علماء دې دا خبر معلومیږي چې دا قرآن مجید حفظ کول دا لوی ثواب دی. الله تعالی په ډېر زیات اجر ورکوي، د 10 کسانو شفاعت کوي او ډېر لوی مقام دی. وایي اصل کې د قرآن مجید مقصد دا دی چې واذکروا، قرآن مجید هغه په تدبر سره، په تفسیر سره، په معنا سره ویل پکار دي. ځکه انسان نو پیدا علم ورکوي لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا راشي. نو تقوا په انسان کې کله راځي چې په قرآن مجید باندې پوه شي. ډېر حافظان داسې چې هغوی قرآن مجید یاد کړی خو تقوا پکې نه وي. د هغې وجه دا چې هغوی پرې پوهېږي نه، بس د طوطي غرټۍ یاده کړې، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، هېڅ پته ونه لري چې دا څه وایي. نو دلته الله تعالی فرمایي واذکروا ما فیه،
تاسو یاد کړئ چې بدی کې مطلب نصیحت او اخلاق درس یې وکړي لعلکم تتقون چې تاسو تقوا شي. نو بیا چې وکړو ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو مخ واړو وروسته د دینه. نیمه لازم ولاو چې څنګه دې مخ واړو لکه څه مطلب شو. نو مختلف وجوهات ذکر کړل چې ګوره دا خبره په دې کې راغله دا په راغله د مخ واړو لکه مثلا امام لازم ولاو چې بهار په تورات دې په تورات تبدیلی شروع کړه لکه یو کوم په کې راغلی چې ګوره چا مثلا بدکاري وکړه نو دې په رجم کې په کانو مشترک کیږي نو دې مسوي وننه ما دومره په کې سنشته بس څه سوچ په دی وای او مخالفت ورته او سبب ګرونه نشته نو تحریک په تورات کې کوم الله تعالی ته ګوره ثم تولیتم من بعد ذلك ما خمروا کړه په تورات کې وګورئ شروع کړو وتركوا العمل بها او عمل یې پرې خو په تورات باندې عمل نه کوي وقتلوا الانبياء وكفروا بهم او دې پیغمبران شهیدان کول او هغوی باندې انکار کوم او استاسو خبرې نه مو وعصوا امرهم او داوی مخالفت وکړو او بل ولم يزالوا بالتيه مع مشاهدتهم العجائب ليلا ونهارا دوی په دیوالتي چې یو په د صحاکی نو قسم معجزې ولې لکه په دې باندې د کال نه چې نه جاری شوې دی باندې وریځ راغله د دوی جانب دوی سره دې خلک دې بنا منو سلوار اطلاق دومره عجایبات ولیدل او د هغې په وجود په موسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو یقین یې پرې نه و نو الله تعالی ورته فرمایي ثم تولیتم بیا مخ واړو هر څه ولیدل خو بیا مخ واړو دغه شان د کې یخالفون موسی ويعترضون عليه د موسی علیه السلام مخالفت په کوو په هغه باندې اعتراضات کول چې دا کار داسې ول نه کېږي داسې ول نه کېږي بل ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم او دې په ښکاره باندې ګناهونه کول په ښکاره باندې ګناه به کول چې یو ګناه به وکړه نو بیا به د خلکو د مخې وي چې موږ پلان کې ګناه وکړه پلان کې یې وکړه فخر به پرې کوو د یو د نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې کل امتي معافا الا المجاهدین زما ټول امت به الله تعالی معاف کړي خو هغه خلک چې مجاهدین دي نو صحابه ته اوس چې مجاهدین څوک دي مجاهدین هغه خلک دي چې د شپې په تیاره کې ګناه وکړي او دې سهار خلکو ته بیانوي چې ما داسې چل کړی دی ما داسې چل کړی دی نو وګوره الله تعالی په پرده راچولې نو دې په خپله ګناه په خپله بیانوي لکه تاسو په دې معاشره کې کتلي ډېر خلک ګناهونه په فخر سره یادوي موږ داسې چل وکړو په هغه ځای کې موږ پیسې داسې وشي موږ یو پلان کې ځای کې ناست وم او ډېره وو داسې پلان کې شی او هم داسې وسو موږ وایي ناست وم په هغه ټایم کې ما وایي دا پتې متې کېدې موږ به دومره پیسې وګټل لکه په ګناه په شخص باندې بیا دې هغه فخر نه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زما ټول امت به الله معاف کړي او چې دا کم خلک الله به پرده اچولي نو دې د خپل ګناه خلکو ته بیا ظاهري نو الله به معاف نه کړي نو دې بني اسرائیل کې هم دا خبرې وي چې دې به ګناهونه کول او بیا به راغله د خلکو منځ ته ما دا ګناه کړې ده دا ګناه کړې ده نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره ثم تولیتم من بعد ذلك تاسو مخ واړو وروسته دې نه فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته کې نوې فضل د الله تعالی او رحمت نو فضل مطلب دا دی چې الله تعالی مهرباني وکړه چې توفیق ته توبې درکړو ورحمته او دا توبې ستاسو قبول کړه او عذاب یې نه نسلکو لکنتم من الخاسرین که داسې نه وه او एकदम الله رانیولې دا ټول به برباد کړی وي یا علما وایي د دې مطلب دا دی چې د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهودو نو الله تعالی هغوی ته وایي چې ګوره فلولا فضل الله علیکم که د الله فضل په تاسو نه وی دا پیغمبر یې تاسو ته نه وی رالېږلی ورحمته قرآن مجید یې ته نه وی نازل کړی لکنتم من الخاسرین تاسو به تاوانیان وي و الله تعالی د باندې احسان وکړو پیغمبر یې ته راولېږو قرآن مجید یې ته نازل کړو نو پکار ده چې تاسو په پیغمبر باندې ایمان راوړئ نو په دې آیاتونو کې هم الله تعالی د بني اسرائیل ته خپل نعمت ور ذکر کوي او خپل احسان ور یادوي چې ما एकदम راولې ولې بلکې ما تاسو ته انتظار وکړو د هغې نه بعد مې بیا راژوندي کړئ بیا مې توفیق ته توبې درکړو بیا هم تاسو مخالفت کوو وإذ أخذنا هر کله چې واخیستله مونږه میثاقکم وعده ستاسو نه ورفعنا او چتم کو فوقکم الطور ستاسو د پاسه پوهېدو خذو ونیسئ ما آتیناکم څه چې موږ تاسو ته درکوو بقوت مضبوطیا سره
واذكروا ما فيه او یاد کئی سچ پدی کی دی لعلکم تتقون دپارا دی تاسو پرهیزګار شئ ثم تولیتم یا تاسو مخواړو من بعد ذلك رست دینا فلولا فضل الله کنوے فضل اللہ تعالی علیکم بتاسو ورحمته ورحمت داغا لکنتم من الخاسرین نخامخا شیبو ایتاسو تاوانیاننا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ودا زمن درس يوم الجريد مغا دا موبايل بس كم لقيته النبي هديكو أو دا خدمة مجموعة تفضل كمان نومي قرباني ورقة درس بيكي أبي الصواب إلى ندعى فضلنا كلا لكن زاد لنا صلاة شباب وخذوا من نزولك لكن مزار قمان أهل والكي بركة نازلك والدنيا والآخرة إذا بكى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.